الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام نه بعد زما معزز او محترم رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین چې کوم مقصد د پاره د دنیا ته را لګلیو د هغه مقصد د بیانولو د پاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل دی انبیاء ته دا خبره وکړه چې انبیاء خپل امت ته لاړ شي او زما وحدانیت او زما د یری او زما د نبوت خپل د نبوت اعلان ورته وکړي چې کم انسانان په دې لار باندې روان شي الله رب العالمین به هغه جنت ورکړي او کم انسانان چې په دې لار باندې نزي هغه رب العالمین جهنم تیار کړی دی زما محترمو مونږ چې په دې دنیا کې ژوند تیرو نو زمونږ دا ژوند مونږ سره الله رب العالمین یو دشمن مقرر کړی دی چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو هغه ته هر څه وښودل ملائکو ته ویلي چې دا آدم ستاسو باندې غوره دی هغه غوروالی الله رب العالمین مونږ ته څنګه بیان کړی ده چې ملائکو ته ویلي اسجدوا لآدم سجده وکړئ دلته زمونږ دشمن ابلیس هغه چې دی نو سجده ورته ونه کړه ولې ابا واستکبره انکار یې وکړو تکبر یې وکړو الله رب العالمین ورته ویلي چې انکه ته چې ما رټلی او د جهنمي هغه ورته ویلي الله ما له لږ شان د مهلت د قیامت ورځ پورې راکړه څنګه ولې الله ورته صحیح ده مهلت مې درکړی دی دا ابلیس ورته ویلي ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین الله زه به ښي طرف نه ورځم ګس طرف نه ورځم مخې نه وروستو نه بره نه ښکته نه هر طرف نه به د انسان له ورځم دا به ګمراه کوم خو ته به دیو کې شکرګزار موندنه کې الله به ورته وایي چې الا عبادک منهم المخلصین ټیک د شیطانه ته چې څه کولی شي هغه وکړه خو زما نیکوکار بندګان هغه به ستا د دې وسوسې ستا د دې ګرفت ستا د دې چنګل نه به بچ کېږي زما محترمو ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولستو دې کې هم الله رب العالمین مونږ ته دې خبرې طرف ته اشاره کوي چې انسانانو دشمن مې درسره مقرر کړی دی دا دشمن به ستاسو دا زړونه دا به سختۍ ستاسو دا زړونو باندې به داسې حالات راولي چې هغه حالت تاسو به دې جنت طرف ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته د راتګ نه به منع کوي ځکه زما محترمو علماو مونږ ته فرمایلي دي چې دا د زړه سخوالی هغه څه شی دی انسان ته څنګه زړه سختېږي فرمایي چې د انسان دا زړه دې وجې نه سختېږي چې د انسان په زړه کې د الله رب العالمین ذکر نه وي الله رب العالمین یره نه وي انسان ته چې کوم نصیحت کېږي کوم فن ورته حاصلېږي هغه په دې باندې اثر نه کوي نو د دې انسان دا زړه دا سخت شوی د زما محترمو
لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د انسان په زړه کې داسې یو ټوټه یخې ده چې دا یو ټوټه د انسان صحیح وه نو د انسان ټول بدن هغه صحیح دی. که چېرې دغه یو ټوټه دا د الله د ذکر نه د الله رب العالمین د یاداشت نه غافله وه خرابه وه نو ټول انسان د بدن د انسان هغه ګډوډ دی. څنګه فرمایي الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دا څه شی دی؟ دا زړه زما محترمو. ځکه الله رب العالمین په بل ځای کې هم فرمایي بني اسرائیلو ته چې کله الله رب العالمین فرمایل چې د یو غوا حلاله کوي هغو پکې چون چورا شروع کړه چې دا به څنګه وي رنګ به یې څنګه وي څه به کېږي څه به نه کېږي اخر چې انشاءالله وویلې نو الله رب العالمین ویل که چېرته دیو انشاءالله نه وی ویلې دا غوا به تر قیامته پورې به دیو نه وی موندلی. بیا الله رب العالمین په دې بني اسرائیلو کې د دې واقعې نه بعد یو مړی وکړو الله ورته وویلې چې دا د یو اندام په دې بل اندام سره ووهئ نو دا مړی به راژوندی شي تاسو ته به خپل قاتل وښیي چې زما قاتل پلانی دی. الله رب العالمین قادر دی مړی راژوندي کولی شي را پاسولی شي دا په هغې باندې قادره دی. خو زما محترمو زما چې مقصد دی چې کله دا مړی دیو په خپلو سترګو باندې ولیدو چې راژوندی شو الله فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوه. د دیو دا زړونه د دې واقعې نه بعد دومره سخت شو په شان ته د کاڼي او یا د کاڼي نه هم زیات سخت شوی. ځکه یو انسان ته چې یو خبره وکړي هغه انسان وایي نه مړه دا کله کېدی شي دا نشي کېدلی دا خو سره مونږ کتلی نه دي نه زمونږ پلارانو کتلی نه زمونږ نیکونه کتلی دي مونږ هم دا دی 150 کال عمر تیر کړو مونږ هم نه دي کتلی دا څنګه کېږي. خو چې کله هغه کار د هغې مخامخ وشي بیا د دې دا زړه دی کې به دا داسې وي دا به هغسې وي دا به داسې وي داسې خبرې زما محترمو شروع کړي. مونږ ته الله رب العالمین او د هغې رسول صلی الله علیه وسلم د زړه د سختۍ یو څو اسباب ښودلي دي. هر انسان ته دا پکار دی چې هغه اسبابو ته سوچ وکړي چې آیا دغه اسباب ما کې موجود دي که نه دي موجود. که چېرته موجود دي پوه شه چې زما زړه هغه سخت دی په هغې باندې د الله رب العالمین ذکر د الله رب العالمین قرآن د الله رب العالمین نصیحت هغه اثر نه کوي. که هر څومره مونږ جمعې مانځه ته وختي راشو هر څومره مونږ خطبه واورو هر څومره مونږ ته درس کېږي هغه درس کې وعظ او نصیحت واورو لیکن په دې یو غوږ واورو په دې بل غوږ وباسو. ولې زمونږ دا زړه چې کوم دی هغه سخت شوی دی هغه مضبوط شوی دی په هغې باندې هېڅ قسم ته اثر نه کوي. په هغې کې ټولو کې اول زما محترمو چې الله رب العالمین مونږ ته ښودلی دی هغه څه شی دی د الله رب العالمین د یاداشت نه ځان غافله کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د سحر او د بیګۍ اذکار ښودلی دي مونږ د هغې نه غافله شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته 5 ټیمه دا مونځ دا راته ښودلی چې دا د الله رب العالمین یاداشت دی د الله رب العالمین سره ملاقات دی. کم انسان چې دې کې سستیا کوي دې نه ځان غافله کوي دا انسان دې په دې خبره باندې سوچ وکړي چې د هغې زړه سره سخت شوی دی. ټیک ده مونږ مونځ کوو لیکن مونځ په خپل وخت باندې نه کوو. وروسته چې کوم دی نو اوزګار شو دکانداران یو نوکر پیشه یو نور څه کارونه کوو خو چې د مونځ ټیم راشي زه مناسم پکې ډېر ټیم دی دا خو اهل حدیث دي وابیان دي دیو وختي مونځ کوي موږ به دې بلو سره به مونځ وکړو نه خپله زما محترمو ټیم وګوره چې وخت په کم ټیم باندې داخلیږي په هغه ټیم باندې مونځ وکړه. دغه زما محترمو دغه خبرې کول دا زمونږ دا زړه سخت دی دې وجې نه مونږ دا خبرې کوو. هغه هم جمع کوي دیو هم جمع کوي زه دیو وختي کوي اوزګار نه یم اوس دکاندارۍ ټیم دی اوس د نوکر او د پیشه ټیم دی اوس د دې ټیم دی اوس د هغې ټیم دی د نورو خلکو سره به یې وکړمه. داسې شی زما محترمو دا د الله رب العالمین د یاداشت نه غافله کېدل دي. او هغه مشهور حدیث چې تاسو ته یاد دی 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هغه کسان چې الله رب العالمین به د خپل د عرش د سوري د لاندې هغو له به ځای ورکوي په هغې کې یو کس دا هم دی ورجل معلق بالمساجد قلبه معلق بالمساجد. یو هغه سړی چې د هغه دا زړه
جماعت پورې تړلی شوی دی. هر وخت کې دا ټیم ګوري چې یاره اذان به کله شوی کېږي، یاره جماعت ته به کله ځمه، یاره جماعت کې د الله رب العالمین عبادت به کله کومه، دا 2 رکعاته مونځ به څنګه کومه. د داسې انسان زړه هغه نرم وي. که د دین علاوه زما محترمو خپل ځان سره سوچ پکار دی چې مونږ زړه سره هغه سخت شوی دی، مضبوط شوی دی. دویم زما محترمو د ګناه ارتکاب کېدل، چې انسان نه ګناه وشي. الله رب العالمین او د هغې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې انسان خطاکار دی. وخیر خطائین التوابون، غوره ګناهګار هغه انسان دی چې سمدستي د هغې نه څه وباسي، توبه وباسي. اوس چې زما زړه سخت شوی دی، زما زړه باندې خیره راغلی دی، زه کله چې دی نو دې توبې ته ځان رانږدې کوم، زه کله توبه وباسم. په هغې باندې مې اصرار کوي چې ښه مې کړي دي که نه، د چا څه زور دی را دي شي ما سره وګوري، زه به د دې داسې وکړم داسې به وکړم. دا زما محترمو دغه خبرې چې دی دا څه شی دی، دا زموږ زړونه سخت شوي دي، دې وجې نه موږ دغه خبرې کوو. که نه چا موږ سره زیاتې وکړو، ظلم وکړو، رب العالمین فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته د الله دپاره معاف که او دا ووایه چې د دې انتقام دې دنه رب العالمین واخلي. چې تا خبره د خپل د ځان نه لرې کړله او انتقام دې چا ته پرېښوستو، الله رب العالمین ته پرېښوستو، نو الله فرمایي چې والله عزیز ذو انتقام، غوره دی او خاوند د انتقام اخیستونکی دی. موږ څه کوو؟ نه، دا د پښتو معاشره ده، دا داسې ده، دا هغسې ده. خلک به راته څه وایي؟ خلک به په منځ کې به زه څنګه ژوند تېرومه، زه به بیا څنګه خلکو سره میلاوېږم. دې خبرې ما محترمو زموږ زړونه سخت کړي دي او موږ یې چې دی نو د دین نه، د عقیدې نه، د اسلام نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه لرې کړي یو. ځکه الله رب العالمین هم فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، هلاکت دی د هغه کسانو دپاره چې د هغو زړونه سخت شوي د الله رب العالمین د یاداشت نه. بیا الله څه فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دغه خلک چې دی نو ګمراهۍ کې، ښکاره ګمراهۍ کې دي. بل زما محترمو دا مرض په موږ ټولو کې شته دی، زموږ د ټولو دا زړونه چې شوي سخت شوي دي. د قرآن کریم د تلاوت نه ځان مخکې رستو کوو. یو د روژې میاشت الله رب العالمین موږ له راکړې ده چې موږ په هغې کې د قرآن کریم تلاوت کوو، قرآن کریم ته ځان نږدې نږدې کوو. خو دا زموږ زړونه دومره سخت شوي دي، شیطان راته څه وایي مړه څه کې په دې تلاوت باندې، روژم ده، ګرمیم ده، سختیم ده، او دا قرآن دې که شروع کو او دا دې په نیمه کې پرېښوستو، ګناهګار به شي، دا به شي، هغه به شي. دومره تا سره ټیم چېرته شته دی؟ سهار وختي چې راپاڅېږې کار له لاړ شي، ماښام چې راشي ستړی، روژه ماتی چې وکړي بیا ستړی شي، ټیم درسره شته دی نه د تلاوت، ټیم درسره شته دی نه د هغې اذکارو، د ذکر اذکارو. په دې خبرو باندې موږ هغه ورغلا کړي او موږ د قرآن کریم د تلاوت نه څه شو مخکې رستو شو. الله رب العالمین فرمایي چې افلا یتدبرون القرآن ولو ام على قلوب اقفالها، دیو د قرآن کریم په معنا باندې، د قرآن کریم په دې الفاظ باندې سوچ نه کوي، فکر نه کوي، تدبر نه کوي. آیا د دیو په زړونو باندې تالې لګېدلې دي؟ زما محترمو ځان سره سوچ پکار دی چې یاره زه د قرآن کریم سره څنګه یم، زما معامله د قرآن کریم سره څنګه ده. که موږ تلاوت د ورځې کوو نو پوه شه چې زما دا زړه هغه نرم دی. که چېرته موږ د قرآن کریم تلاوت نه کوو نو پوه شه چې زما زړه دا سخت دی. بل زما محترمو د دنیا سره حرص، د دنیا سره محبت او د مال حرص. بس هر سړی دا وایي چې دا دنیا ما ته میلاوه شي، د بل سړي دې بیړه غرقه شي خو ما ته د دنیا میلاوه شي. زه دې چې دی د پیسو نه کم نه شمه، دې ته نه ګورو چې دا پیسه ما ته په کوم طریقې سره میلاویږي، څنګه میلاویږي. او دغه یو څو اسباب چې کوم ما تاسو ته ذکر کړل، دغه ممکن نن سبا موجود دي چې موږ د دنیا طرف ته روان یو او د دنیا پسې یو، دا نه ګورو چې دا حرام دی او که دا حلال دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حب الدنیا رأس كل خطیئة، د دنیا سره مینه دا د سر د ټولو ګناهونو دی. چې انسان ګناهونو ته ماده کیږي
د څه د وجې نه؟ یو د انسان دا زړه سخت شوی دی، بل د دنیا سره محبت پیدا شوی دی. د دې د وجې نه زما محترمو پکار دا دی چې موږ د خپل دا زړه دا چې دی نو نرم کو، چې د انسان دا زړه سخت شي نو د هغې نتایج څه مرتب کېږي زما محترمو؟ هغه نتایج هم لږ تاسو واورئ. بل یو څو اسباب داسې دي چې د انسان زړه په هغې باندې سختېږي. هغه څه شی دی؟ غفلت دی او ډېر خاندل. انسان په هره خبره باندې خاندي، څه خبره نه وي او دا خاندي. ولې؟ د ده دا زړه سخت شوی ځکه دا خاندي زما محترمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه کوم شی چې ماته معلوم دی چې د مرګ نه وروسته سختي ده، قبر کې سختي ده، د جهنم سختي ده، نور سختیانې دي، که دا تاسو ته پته ولګېدله نو تاسو نه به بیخي دا خندا هېره شي، هر وخت کې به جاړئ. نو ګوره دا خندا زما محترمو دا د زړه سخوالی دی. په دې باندې موږ د الله رب العالمین نه غافله کېږو، د الله رب العالمین د یاداشت نه غافله کېږو، د الله رب العالمین د نعمتونو نه هغه موږ څه کېږو؟ غافله کېږو زما محترمو. بل زما محترمو چې کله انسان، ځکه الله رب العالمین هم فرمایي ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلهیهم الامل فسوف یعلمون. پرېږده دا انسانان چې خوراک او اسخاک کوي، په دنیا کې مشغوله وي، لهو لعب کې مشغوله وي، او د الله رب العالمین د یاداشت او د الله رب العالمین د دین نه دا انسان غافل. نقصانات د دې څه شی دي چې کله د انسان زړه خراب شو، د انسان زړه سخت شو، په دې کارونه باندې سختېږي، نو هغه نقصان څه شی دی؟ څه مرتب کېږي په هغې باندې؟ ټولو کې اول زما محترمو هغه دا خبره ده چې انسان د ګناه نه بیزاري نه اختیاروي. ګناه کې همدغه شانتې مضبوط وي، همدغه شانتې په ګناه کې روان وي، ځکه هغې ته دا پروا نه وي، هغې څه دا فکر نه وي چې یاره زه به الله له ورځم، زه به قبر کې سملمه، ما له به ملائک راځي تپوس به رانه کوي. ځکه د هغې زړه کې دا خبرې وینم. لکه تاسو وګورئ دا کوم انسان چې په دې مانځه کې سستیا کوي او کوم انسان چې دا مونځ نه کوي، هغې نه ته تپوس وکړه، هغه دا وایي یاره زما معامله الله سره ده، الله رب العالمین زما د معاملې نه خبر دی چې زما زړه څنګه دی. هلکه مونځ ولې نه کوې؟ یاره دا جامې مې پلیتې دي، دا جامې مې داسې دي. یاره مونځ ولې نه کوې؟ زما زړه صفا دی، مونځ ته ضرورت نشته دی. هلکه مونځ ولې نه کوې؟ زما داسې معاملې دي، داسې معاملې دي. داسې خبرې به ته وکړي چې ته به هم په هغې باندې مطمئن شي چې واقعي د مونځ نه کولو دا وجه ده. ولې؟ د ده دا زړه زما محترمو سخت شوی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کم یو انسان ګناه باندې اصرار کوي، په ګناه باندې ټینګوالی کوي، الله رب العالمین و د ده په زړه باندې یو تور ټاکی ولګوي چې کله دا په دې ګناه باندې مضبوطوالی اختیار کړي، په دې ګناه باندې اخته وي، دا ټاکی وایي زیاتېږي 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 تر دې پورې چې دا ټول زړه د ونیسي، تک تور شي وایي. خو چې کله دا انسان ګناه وکړي او سمدستي توبه وباسي، وایي هغه ټاکی الله رب العالمین ختم کړي، بیا د دې دا زړه صفا سوتره شي. تاسو وګورئ چې کله یو انسان ګناه کوي، په هغه ټیم کې د انسان ته څه معلومات نه وي، څه پته نه وي. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د دې انسان نه دا ایمان داسې واوچت کړي لکه د دې په سر باندې چې دا د وریځې یو دغه ولاړ دی، چترۍ ولاړه ده وایي، داسې ایمان د دې سر باندې داسې ولاړې وایي. خو چې کله دا د ګناه نه اوزګار شي، دا ایمان بیا د کې راشي، بیا دا سوچ کوي چې اوهو دا مې څه غلط کار وکړو، یاره ما دا کار نه و پکار، یاره دا خو مې ښه کار نه دی کړی. دا سوچ مونږ بیا په ذهن کې راولو که نه راولو؟ دا ولې؟ هغه ایمان په انسان کې واپس راشي، هغه خفګان اختیار کړي. خو چې دغه وخت کې دا انسان وایي توبه وباسي، رب العالمین چې دی نو د دې انسان په دې توبه باندې دومره خوشحالېږي چې ملائکو سره چې هغه زمونږ د غوره مخلوق الله رب العالمین په اسمانونو کې پیدا کړی دی، د هغې سره فخر کوي چې وګوره که نه دا زما بنده زما د یرې د وجې نه، زما د خوف د وجې نه زما نه غافله نه شو، بلکې زما ته راغې، ما ته سر به سجود شو، ما ته چې دی نو استغفار او توبه وویستله. دا ولې؟
دا علامات زما محترمو د څه شي دي؟ د نرم د زړه کېدو دي. ځکه الله رب العالمین هم فرمایي چې کوم انسان زړه سخت دی هغه انسان چې کوم دی نو د حق نه انکار کوي، د قیامت نه انکار کوي. ځکه تاسو وګورئ جمعې خطبې له موږ رالو، خطبه م واورېدله، تقریر م واورېدلو، خو لیکن کوم انسانان چې دا خبرې د امام دا خبرې د مقرر دا خبرې په هغې باندې اثر وکړي نو پوه شه د دې انسان څه شی دی؟ زړه نرم دی، د دې انسان زړه صفا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې وفرمایل چې زما صحابه او تاسو ته پته شته دا زړه باندې زنګ لګي لکه څنګه چې په دې اوسپنه باندې زنګ لګي. صحابه وفرمایل چې وما جلاؤها یا رسول الله، دا الله رسول دا زنګ څنګه ختمېږي؟ ځکه مونږ چې اوسپنه باندې رګمال وبو نو د هغې دا زنګ وځي که نه، نو د دې دا زړه دا زنګ څنګه وځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ذکر کثرة الموت و تلاوة القرآن، مرګ ډېر یادول او د قرآن کریم تلاوت، د دې سره د انسان دا زړه نه دا زنګ څه کېږي؟ ختمېږي. تاسو وګورئ هر روزانه یو پاڼه تلاوت کوه خو روزانه یې کوه، ستا به داسې شوق پیدا کېږي چې یاره 2 پاڼې مې ویلې وې نن، ستا به داسې شوق پیدا کېږي چې یاره نن مې دا سپاره ویلې وې، ستا به داسې شوق پیدا کېږي چې یاره سهار کې به یو سپاره ویم، ماښام کې به یو سپاره ویم. خو چې کله موږ دې طرف ته راشو زموږ دا زړونه صفا شي د دې نه دا زنګ وځي نو هله به دا کار کوو. که چېرته زموږ د زړونو دا زنګ نه وتی زما محترمو موږ کله هم داسې کار نه شو کولی. ځکه مخکې به زه د جومات ته خطبې له راتلم د امام د اذان نه مخکې دا جومات به ډک و. ولې هغه وخت کې زموږ نوي و، زړونه زموږ صفا و. اوس زما محترمو اذان چې کېږي دا جومات خالی وي، صرف دا یو صف کې 4 5 6 یا 10 کسان ناست دي. خو چې کله دا خطبه ختمېږي یا په آخره کې شي جومات را ډک شي. ولې زموږ زړونو کې هغه للهیت، زموږ زړونو کې هغه خوف، زموږ زړونو کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع هغه نشته دی. زموږ زړونه زنګ شوي دي په څه باندې؟ مړه خو دومره اوږده خطبه ده څوک به اوري دا نیمه ګنټه، مړه خو دې ته به څوک کښېني؟ به دا خبرې خو روزانه اورو، دا خبرې خو موږ په دې موبایل کې نیټ شته دی په دې کې ما اورو، داسې کېږو هغسې کېږو. دا شیطان زموږ زړونه په دې طرف ته څه کړي دي؟ سخت کړي دي، د دې نه اړولي دي. حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان د جمعې مانځه چې وختي راغی ملائک د جومات په دروازه باندې ناست دي، د دې انسان نوم لیکي چې پلانې د پلانې زوی پلانې ټایم باندې راغی دومره ثواب وله ورکوي، پلانې د پلانې زوی په دې ټایم باندې راغی دومره ثواب ورپسې ولیکئ. خو چې کله امام منبر ته وخېږي اذان وشي وایي هغه ملائک چې دی نو خپل رجسټر بند کړي او دې خطبې ته کښېني هغه هم خطبه اوري وایي چې دا امام صاحب څه وایي. ټیک ده مونږ خو رالو خطبه م واورېدله مونځ هم وکړو، لیکن هغه د ملایکو په رجسټر کې زموږ نوم نشته دی. هغه ثواب چې کوم الله رب العالمین د ملایکو د رجسټر کې نوم لیکلو باندې راکوي هغې نه مونږ محرومه شو. لکه زه تاسو ته د دې یو لنډ مثال در کوم. مونږ یو کارخانه کې یو ځای کې کار کوو او دا کارخانې مشر په ګیټ باندې چوکیدار سره یو رجسټر یې دی چې یاره دا سړی چې دی نو سهار چې راځي به هم دستخط کوي چې ماښام ځي به هم دستخط کوي. یو سړی داسې دی هغه منع لري که دا مالک چې دومره اوزګار دی دومره ټایم راسره نشته چې دې باندې دا دستخط یې زه کومه، خو بس زه راغلی یم که نه. ستاسو څه خیال دی د میاشت په آخره کې چې مالک هغه رجسټر وګوري او دې کس دستخط نه یې کړی دې له دستخط تنخواه ورکوي؟ هیڅکله نه ورکوي. ولې؟ هغه ته زما ته څه پته ده دې کارخانه کې خو 50 شپېته کسان دي 100 کسان دي، زه څه خبر یم ته راغلی که نه یې راغلی؟ ما سره څه غیب نشته دی، نه ته ما سره په ټوله میاشت کې میلاو شوی. زه لاړ سره ما چې کوم رجسټر یخیو ما چې کوم دغه یخیو په دې ګیټ کې تا په هغې کې دستخط نه دی کړی، زه ستا د راتګ او نه راتګ نه خبر نه یم. ګوره هغه کار هم وکړو، هغه ځان هم ستړی کړو، هغه ټول میاشت راغی ستا کار یې وکړو. مونږ هم دغه مثال دی جومات ته راشو خطبه م واورېدله مونځ هم وکړو، لیکن هغه ثواب نه مونږ محرومه یو، د جمعې ثواب هم میلاو شو،
د مونږ ثواب هم ملاو شو، لیکن چې هغه رجسټر کې کوم ثواب دی د هغې ثواب نه مونږ محروم یو. ولې؟ دا صرف زمونږ په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی. زما محترم چې مونږ ته څوک څه خبرې وکړي، مونږ څه وایو؟ ما دا مولا خو بس پلاني مولا داسې خبره کړې ده، دا خو څه بل څه وایي، دا خو څه بل څه وایي، دا خو څه بل څه وایي. دی بل څه باندې مونږ چې دی نو د سمې لارې نه ګمراه یو. زما محترم او نن سبا خو دا سوشل میډیا پیدا شوې ده، په دې کې خلک ځان مشهورولو دپاره ډېرې الټه سیده خبرې کوي. مونږ څه وایو؟ وګوره که نه دا خو صحیح خبره مونږ ته بیانه کړې ده. لکه بله ورځ ما یو عالم خبره اورېدله، هغه دا خبره کوله، وایي وګوره رفع الیدین، وایي مونږ د هغې نه منکر نه یو، خو دا خبره ده چې رفع الیدین وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابتدایي زمانې وخت هغه په ابتدا کې ویلي و، انتها کې بیا هغه نه دي کړي وایي، او حدیث نه پیش کوي، دلیل نه پیش کوي، بس صرف یو منګړه خبره یې وویله. وایي وګوره دا منسوخ شوي دي. ولې منسوخ شوي دي؟ وایي زما غوندې امي سړی چې هغه چې دا خبره اوري که نه، دا مولا دا په ویډیو کې څه وایي؟ وایي وګوره صحیح مسلم دی، کتاب الصلات دی، پلانې نمبر صفحه ده، پلانې نمبر حدیث دی، هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو لاسونه مه اوچتوئ په شان ته د هغه اس چې هغه نوی پیدا شي بچی یې که نه، او دا ټوپونه وهي او دا لکۍ اوچتۍ راښکته کوي، کازناب الشیل الخمس، دغه شان د الفاظ په احادیثو کې راغلي دي. و د هغې په شان دا لکۍ مه اوچتوئ، خپل ځان استقامت سره او دغه سره کېدوئ. اوس چې زما غوندې یو امي سړی، زمیندار سړی، هغه وګوره که نه د صحیح مسلم حدیث یې پیش کو، خو لیکن دغه حدیث دغه مولا غلط پیش کړی دی. زما محترمو دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته امام مسلم رحمه الله، امام بخاری رحمه الله کتاب التشهد کې راوړی دی چې په تشهد کې به صحابه کرام ناستو، بهر نه به چې کوم سړی راغی هغې به ویل چې السلام علیکم ورحمت الله، د دې خلکو به دا لاسونه داسې اوچت کړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې لا ترفعوا ایدیکم، لاسونه مه اوچتوئ په شان ته د هغه اسونو چې هغه نوي پیدا شي او اوچتېږي او ټوپونه وهي. خپل لاسونه ښکته ساتئ، چا چې سلام واچول بس صرف دا څلور ګوتې اوچتوئ ورته، دا د هغې دپاره کافي دی. وایي زمونږ مولیان څه وایي؟ وګوره که مونځ کې رفع الیدین نشته دی. ما خو د صحیح مسلم حدیث پیش کو، لیکن حدیث خو صحیح پیش کړی دی، لیکن څه مطلب او ځای غلط پیش کړی دی. زما محترمو دا هماغه شانتې دی چې یو غزا کې مال غنیمت رسول الله صلی الله علیه وسلم واغستو، ابو هریره رضی الله عنه په هغې باندې ودرولو چې د دې حفاظت کوه. چې شپه شوه یو سړی وایي وله راغی، ورته وویلې چې وله ډېر غریب یم او مسکین یم او دا یم او هغه یم، لږ څه راکړه راله چې د خپل بچو له ویسم. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې زړه مې پرې ودرېده، وله مې ورکړه. وایي هغه لاړو چې سهار شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل چې ابو هریره بېګا خو څه نه و شوي. هغه داسې یو سړی راغلی و، پیغمبر په هغې باندې ځان غلی کړو. په سبا شپه باندې بیا راغی، په درېیمه شپه باندې بیا راغی. وایي په درېیمه شپه مې مضبوط ونیوه چې نه دې پرېږدمه، ته خو روزانه را روانې، بل کار دې نشته دی. هغه ورته وویلې چې ګوره یو شی درته ښیم، یو خبره چې تا هغه خبره دې وویله، زده دې کړله، الله رب العالمین به دې هر قسم فتنو نه مصیبتونو نه بچ کړي. هغه څه شی دی؟ آیات کرسي راته وښودله، وایي چې د آیات کرسي ووایه او د سورة بقرې د آخرنۍ دو آیاتونه چې شپې کله څملې دا ووایه، الله رب العالمین به د هر قسم مصیبت او د فتنې او د پریشانیانو نه به دې بچ کوي. وایي چې دا یې راته وویلې، ایسته مې پرېښوستو، دغه مې وله ورکړو. وایي چې سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړم، راته یې ویلې چې ابو هریره خبره خو یې صحیح کړې ده، خو هو مکذوب، دا څوک دی؟ دروغجن دی، دا شیطان دی. سړی ګورې شیطان دی، خو خبره یې درته صحیح کړې ده. حدیث خو راته صحیح بیان کو، خو لیکن ځای راته څه وکړو؟ غلط بیان کو، ځای راته غلط منتخب کړی دی. او زما غوندې امي سړي په هغې باندې وګوره که نه مونځ کې رفع الیدین نشته، ما دا اهل حدیث هسې لګیا دي، ځان ستړی کوي، رفع الیدین دی او رفع الیدین دی، رفع الیدین دی، په دې خبره باندې نښتي دي. زما محترمو دا ولې؟ دا زمونږ زړونه سخت شوي دي، دا زمونږ زړونو کې خیره راغلی دی. مونږ د الله نه غافلې، مونږ د پیغمبر نه غافلې، مونږ د سمې لارې نه غافلې.
بس دا موبایل مونږ اغستی دی په دې باندې مونږ روان یو تحقیق مونږ نه کوو تپوس مونږ نه کوو درسونو ته مونږ نه کینو لکه د یهودو غوندې چې الله رب العالمین به ورته وویل چې ذکر وکئ نصیحت ته کښېنئ قلوبنا غلفن زمونږ زړونه ډک دي ډک شوي دي دا ستا خبرې په مونږ باندې اثر نه کوي موسی علیه السلام نو مونږ هم دا وایو زمونږ زړونه څه دي ډک شوي دي یاره دا جمعې خطبه ده مونځ دی وبکو دا امام دا خبرې به څه اورو دا خبرې مونږ ډېرې اورېدلې دي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین زمونږ زړونه هغه نرم کړي الله رب العالمین زمونږ زړونو باندې چې کوم خیره جمع شوی دی دا خیره دی الله رب العالمین زمونږ نه وباسي او د قرآن کریم تلاوت او د مرګ یاداشت هغه بار بار الله رب العالمین زمونږ ته نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إزما محترمو د قرآن کریم تلاوت سره د انسان د زړه مطمئن کیږي او نرم کیږي الله فرمای الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب د انسان زړه په څه باندې نرمیږي په قرآن کریم تلاوت باندې او دویم ما تاسو ته ویلو چې دا مرګ ډیر یاد کو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله انسان ادیری ته ډیر زی قبرونو ته ګوري د انسان ته مرګ یادېږي چې یاره سبا زما نمبر دی دې پسې خو زمونږ زړونه دومره سخت شوي دي چې موږ جنازې ته لاړ شو هلته خبرې هلته د دنیا بحثونه هم شروع کړي دي چې کله قبر ته لاړ شو مړی ښخو هلته هم چنګه شروع کړي وي د دنیا دغه که ولې موږ ته هغه قبر هغه بلکل را یادېږي نه زمونږ زړونه ولې سخت شوي دي په دې باندې زنګ لګېدلی چې هغه قبر کې هم همغه د هغې سختي به موږ باندې هېڅ فائدہ نه رسي دې طرف ته سوچ نه وي چې یاره نن دا زما ورور په دې قبر کې پرېوځي سبا زما نمبر دی دا تنګ ځای دې باندې راباندې خښته کېښوستلی شي ما نه به الله رب العالمین د ملایکو په ذریعه تپوس کوي زه به څنګه جواب ورکوم زما څه اعمال دي ما څه تیاری دې دپاره کړی دی زما محترمو همدغه شانتې قرآن کریم باندې تدبر کول په هغې باندې سوچ کول ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر رضی الله عنه په باره کې راځي چې دا ډېر نرم زړونه والو قرآن کریم تلاوت به یې چې کولو ډېر به یې ژړل ولې هغو په دې باندې تدبر او سوچ کولو په کار دا دی زما محترمو چې موږ هم دې طرف ته سوچ وکړو تدبر وکړو او دا خپل دا زړونه دا پاک کړو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ دا زړونه هغه پاک کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا